بسم الله الرحمن الرحیم. نن دا مریض ماته د یو ډېر عامې مسلې سره راغلی دی چې کوم ډېر خلکو ته ډېر کامن مسله ده. دا ده چې د ویښته ډېر زیات غورځېږي او بل دا وایي چې زما دا ځایونه چې کوم دي دا د ویښتو نه لږ خالي شوي دي او ویښته یې نري شوي دي. نو د دې لپاره چې کوم ما دلته علاج ریکمنډ کړی دی هغې ته PRP انجکشنز وایي. PRP مطلب د پلیټلیټ ریچ پلازما. هغې طریقې کار دا دی چې موږ د مریض نه خپله بلډ والو او بیا موږ سنټریفیوج په یو ماشین باندې سنټریفیوج کړو یو 10-15 منټه دپاره. د هغې کې هغه چې کوم پلیټلیټ ریچ پلازما یي هغه ته ایکسټریکټ کړو او بیا د هغې کې ملټیپل سایډز باندې د ویښتو کې موږ هغه انجکشن یې ولګوو. د هغې لپاره طریقې کار موږ اوس دا ټول پروسس موږ شروع کوو. نو تاسو موږ سره راشئ. ښه جي د PRP د لګولو نه پیله به زه دا ځای دلته نشه کوم چې یاره دلته د انجکشنو په دوران کې درد نه کېږي. دې لپاره به زه دلته کې یو انجکشن وایم جي درد به راته نه کېږي د انجکشن وایم. ښه جي دا انجکشن به یو دلته کې بل هم لګوم. ښه جي درد به راته بیخي نه کېږي. ښه چې درد کېږي بیا تاسو ما ته وایئ پلیز. ښه سر لږ پلیز لږ دی بس دی جي. ښه دا بس اوس تاسو ته ما لوکل انستیزیا درکړه. دې سره بس تاسو دا ټول ځای اوس وده شي او دې دپاره مونږ اوس یو منټ دوه انتظار کوو. ښه جي نو د مریض ته ما اوس لوکل انستیزیا ورکړه. هغې کې به د ټول سر اوس وده شوی دی. نو دلته به زه اوس چې کوم PRP انجکشنز دي دا به ټول سر کې ورته وایم چې کوم ځای کې ویښته نشته دي او کوم ځای کې شته هغه ټولو کې به دلته ملټیپل سایډز دا انجکشن یې وایم. سر لږ پلیز دی دا انجکشن مونږ په هفته کې لکه 3 هفتې پس کم از کم د 315 سیشنز پکاري د دې. خو د دې رزلټ تاسو ته به د سیکنډ سیشن نه بعد معلومیږي چې تاسو ته به واضحه فرق پته ولګي چې ستاسو ویښته به کم غورځېږي او د ویښتو موټایي چې کوم دی چې کوم تھکنیس دی هغه به ورسره ډېره ښه شي. او بل دا دی چې نیو ګروث د دې سره کېږي ځکه چې دا د بدن خپل یو قسم ټانک دی د ویښتو دپاره او انتهایی مفید چیز دی د ویښتو د ګروث دپاره او ویښتو امپرومنټ دپاره. اس په دې کې یو بله خبره دا ضروري ده چې بس دا بیماران چې کوم دا وي نو تاسو چې کوم دی مطلب سبا مزیدار واش کولی شي ویښته لامبلی شي. مطلب دا چې داسې خاص پریکاشن میئرز نشته دي که نه چې اگر تاسو به ویښته نه وینځئ برش کولی شئ تاسو ویښته ډیلی روټین تاسو خپل کنټینیو ساتلی شئ. ښه په دې کې او لکه په دې کې داسې خاص هغه نشته چې تاسو به لامبئ نه یا ویښته به نه وینځئ برش به نه کوئ. او د دې سره بله دا ده چې دې سره نور څه دوایي موایي خلک ډېر زیات دوایان مویان ورسره لیږي خو لکه دوایي ضرورت نشته ورسره. اچھا دې سره که دې په طریقې کار سره چاته لږ ډېر درد کېږي نو هغه مطلب دا چې صرف پیناډول ایکسټرا خوړی شي او د دې نه علاوه نور څه ضرورت د دوایي ضرورت نه وي. د دې علاج دا دی چې لکه کم از کم 300 پرې تاسو ته ما وویل چې یار دا سیشنز پکاري دې باندې ټایم هم دومره نه لګي او ډېر پینلیس پروسیجر دی. مطلب دا چې 10-15 منټ کې ټول پروسیجر وکېږي او کاسټ هم پرې نه راځي. نو که کوم داسې مریضانو ته څه مسلې د ویښتو حوالې سره نو مطلب دا دی چې زما د کلینیک
پته ده زه آی بي پي کې روم نمبر 67 یعنې اووه نمبر کمره کې کښېنم د مازدیګر 4:30 بجو نه واله تر 8 بجو پورې، نو هغوی دې دلته کې کنسلټ وکړي، نو انشاءالله چې فایده به ورته ورسي.